دا الله له طرف نه یو لوی انعام ده، د قدر پکار ده، د احترام پکار ده. ورنه نن سبا حالات ته سوچ وکړو څه نمونې حالات روان دي. نن سبا مرګو ته سوچ وکړو څه نمونې مرګونه دي. الله دې موږ ایمانو باندې رحم وکړي. هیڅ پته نه لګېږي. یو لوی فتنه، یو لوی فساد رچک ده. نفسی نفسی عالم په دې دنیا باندې جوړ ده. هیڅ پته نه لګي دا زندگی حقیقت ته. هیڅ پته نشته دې نامونه مرګونه مسله. خبر بنې شو په دې ډاز ډاز وولي. خبر بنې جمعات نه به وځې صاحب بم ته ایښایي، بل څوک به دې وولي، بې ګناه به ولګېږې. دې نامونې موږ حقیقت مرګونه چې کوم ده دې نامونې حالات موږ باندې جوړ دي. نن خپل بچای خپل پلار باندې لاس رچیږي، اصله ور باندې چیږي، خپل پلار ولیه. نن مسلمان زړونه مجروح دي. نن مسلمانانو زړونه زاړي زړه کې هیڅ وس نه رسیږي. سکه پلار کم کم تکلیفونه یې نه تېر کړي خپلو بچیانو لپاره. کم کم مشقتونه، کم کم غربت، کما نیستی، کما سختی نه تېره کړي خپلو بچیانو لپاره. دغه بچی سبا چې کېږي خپل پلار ډز ډز وله. خپل پلار دا د زندگی حقیقت ده. دغه شایمه مرګونه سله هیڅ کسې نه به نه خبر نه ده به دوره کسان یې وویسته، دوره کسان مړه سله. خو الله کریم دې موږ ایمانو باندې رحم وکړي. الله پاک دې موږ معاشرې باندې رحم وکړي. یقینا خبره ده ډېر حالات سره بګړاو سله. حالات ډېر سره بګړاو سله. دا د تا او ما عمل کمزوری اصلاح. ورنه الله هغه خدای دا چې کوم د صحابه او خدای ما هغه دا، قرآن ما هغه دا، اسلام هغه دا، دین هغه دا، شریعت هغه دا. خو نن تا او ما هیڅ قدر پاته نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک تا یأتی علی الناس زمان یذوب قلب المؤمن کما یذوب الملح فی الماء. نبی علیہ السلام فرمائی داسې زمانہ به تاسو باندې راشي، داسې ټیم به تاسو باندې راشي یذوب قلب المؤمن، د مؤمنانو زړونه داسې به هېښېږي، داسې به سوځي کما یذوب الملح فی الماء، لکه څرنګه چې مالګه په اوبو اچولی کېږي داسې به د مؤمن مسلمان زړه سوځي. طاقت به نه وي ورسره، وس بیا نه لري چې هغه ګمراهي، هغه ګناه هغه منې کړي. نبی علیه السلام فرمایي دا ټیم تاسو باندې روان ده. صحابه عرض کړي چې یا رسول الله دا به څرنګه ټیم وي چې مؤمن مسلمان زړونه به هېښي؟ ولې به هېښي؟ څه وجه به وي؟ نبی علیہ السلام ته فرمایي قتلونه به عام سي، قتل و غارت به عام سي. پلار به خپل بچی لاس نه قتلیږي، ورور به خپل ورور لاس نه قتلیږي، دوست به خپل دوست لاس نه قتلیږي. مسلمان به خپله منځ سره لګړاو سي، خپله منځ به یوه بل باندې حملې کوي، قتل و غارت به عام سي. نبی علیہ السلام فرمائی زناگانی به عام سي، زنا به عام سي، فحاشی به عام سي، رشوت او سود دا به حرام سي. نبی علیہ السلام فرمائی ډېر کم مؤمنان به ته وینې هغو زړونه به ایښي لکه مالګه چې په اوبو چې ویلې کېږي. دا حالات به ویني، زړه بیا نه برداشت کوي، زړه چې بیا دوره طاقت نه وي، زړه به ورباندې خوري، وس بیا نه لري. ونه خلک به ډېرې، څوک به پروا نه کوي، خو به مؤمن نه وي.
اب کامل مومن نی چې د بل په غم باندې پروا نه کیا، بل غم د خپل جان غم نه ګڼي، دا مومن نه دا، کامل مومن نه دا. نبی علیہ السلام فرمائی کم شای خپل جان پارا خوشا هغه بل پارا خوشاوه. چکم د بل مسلمان مومن په غم باندې غمجن نسی، دا کامل مومن نه دا. نبی علیہ السلام حدیث دا، نبی علیہ السلام فرمائی مومنان مسلمانان په مثال دی جسم واحد دی، یو جسم دی، او جسم سے چکم جی باندې درد دی، ټول وجود ورسره دردمند دی، ټول وجود ورسره هغه ته سکون نی، راحت نی، او ته معمولی غاښ ته خوږیږي، شاید به خوند نه درکوي. په سر د درد رغدا به خوند نه درکوي، ها په پښې د درد، په لاس د درد، په غوږ د درد، هیڅ شی به خوند نه درکوي. حالانکه درد صرف په غاښ به، درد به صرف په ګوتې، صرف په غوږ به، صرف په سر به، خو بیمار ټول جسم یې ورسره، معده به د خرابوي، خوراک به خوند نه درکوي، تلګ راتلګ به خوند نه درکوي، غږېدا به خوند نه درکوي، ښه خبره به تا باندې بده شني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مسلمان په مثل د جسم واحد ده، یو جسم ده، او یو جسم چې کوم جدا درد دی، ټول وجود ورسره دردمند دی، ټول وجود ورسره بیماری.